السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی د پاره یو بل ډیر بری خبر راغلی دی د عمران خان د پاره یو بل افسوسناک خبر دی د پی ټی آی لیډرشپ د پاره یو بل افسوسناک خبر د فیصل آباد د عدالت نه راغلی دی چې فیصل آباد عدالت کې په یو بل کیس کې د پی ټی آی 59 کسانو سره د پی ټی آی اهم لیډرشپ ته چې پکې زرتاج ګل عمر ایوب شبلی فراز هم شامل دي چې لس کاله کېد په دای باندې سزا خاطلې ده اوس په کم کیس کې سزا خاطلې ده ولې په خاطلې ده سزا ورکول پکارو کنه زه در سره مکمل تفصیل شریکوم خو کمنټ پتا سو لازمی کوي چې آیا عمران خان د کسانو ته چې کومه سزا ملو شوې ده په دې کیس کې د سزا ورکول پکارو کنه په دې طرف د رازو خو غې نه مخ تاسو د معلومه وي چې سور و د مخ د عمران خان لپاره خوشخبری ده راغلی و چې 9 مئی اتو مقدماتو کې د عمران خان ضمانت منظور شوی جی اسلام آباد های کورټ د عمران خان د 9 مئی اتو مقدماتو کې ضمانت منظور کړو په عمران خان باندې د 9 مئی 12 مقدمې وي چې څلور مقدمو کې مخ کې عمران خان ته ریلیف ملو شو ضمانت ولا ملو شو اته مقدمه پاتې وي چې داغه تاریخونه به کله سسپند کېدل کله به تاریخ نه ملاوي دو کله به جج بیمارو کله به وکیل نو تیار نو ډېر ډیلی ټیکټس په دې کې استعمال شو خو اخر د عمران خان په حق کې دغه فیصله راغو په دغه اتو کیسونو کې هم عمران خان ته ضمانت ملو شو نو د 9 مئی 12 والا کیسونو کې عمران خان ته ضمانت الریډي ملو دی نو دا یو خوشخبری راغلی و یو سور و د مخ کې پی ټی آی د طرف ته خو بیا نن چې کوم خبر د فیصل آباد عدالت نه راغلی دی نو فیصل آباد عدالت نه یو فیصله راغلی ده چې په داسې کیس دی چې رانا ثناءالله په کور باندې چې کوم د حملې کیسو په رانا ثناءالله په کور باندې هم د حملې یو کیس جوړ شوی و چې په هغې کې زرتاج ګل په عمر ایوب په شبلی فراز سره د پی ټی آی په 59 کسانو باندې لس کاله کېر سزا خاطلې ده ګور زرتاج ګل هم په عمر ایوب او شبلی فراز چې دې کسانو د ثناءالله رانا ثناءالله په کور باندې حمله کړې و او ورسره 59 کسان نور هم چې په هغې باندې هم لس کاله کېد د فیصل آباد عدالت دا سزا او دی له ورکړې لس کاله کېد په کم کیس کې د رانا ثناءالله په کور د حملې په کیس کې اوس د رانا ثناءالله په کور چې کومه حمله شوې وه چېرته سی سی ټي وي فوټیج یا په دی باندې کم قسم دغه ګناه چې کومه په دی باندې ثبوت شوی که نه دی له پوره موقع نه ده ورکړلی شوې مطلب دی له د خپلې صفایي موقع نه ده ورکړلی شوې خو فیصل آباد عدالت دی ته لس کاله کېد چې کوم دی سزا ووروله نو یو څو ورځې مخکې د پی ټي آی چې کوم کیسونه و د هغې حوالې سره خوشخبریانې هم راغلی وي خو اچانک پکې یو ځل بیا ردوبدره شو په دې کیس کې دوه اهم لیډرشپ چې کوم دي څوک فواد چودھری اور زین الله قریشی د دې دوه کسانو ته په دې کیس کې ریلیف ملو شوی دی هغه پکې بری شوی دي هغه پکې بې ګناه ثابت شوی دي خو زرتاج ګل عمر ایوب شبلی فراز او د پی ټی آی 59 نور افراد دي چې هغه لا پکې دې کیس کې سزاوار دغه شوی دي او لس کاله کېر سزا هغه لا ورول شوی ده نو ګورو به راتلونکي ټایم کې پی ټی آی د پاره څخه خبر راځي کنه خو بد خبردار راغلی د فیصل آباد عدالت نه کم چې سره په دې ویډیو کې شریک کو د حواله سره د تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام